بسم الله الرحمن الرحیم. نو مونږ سبق نن د حرکات مبارک ده. حرکات زبر زیر پیش، زبر زیر پیش. نو زبر همیشه هغه باندې وي، زبر همیشه باندې وي او زیر همیشه لاندې وي، همیشه لاندې باندې وي او پیش همیشه هغه پاس وي او هغه سر چې دغه سوی ګول وي، سره ګول وي. نو کوم حرف باندې کوم یو حرف باندې دا زبر زیر پیش وي نو هغه هغه ته سوی متحرک وایي، هغه ته سوی متحرک وایي. لکه مثال اوس الف ته الف دا چې په دې باندې حرکت نه وي دا څه شی ده؟ د الف ته. اوس چې تا حرکت پر راغی زبر پر راغلو به دې ته الف نشي ویلای، دې ته الف نشي ویلای، دې ته بس وایي حمزه زبر ا، حمزه زبر ا. اوس دغه الف ته چې تا زبرونه ختم کو نو بیا چې دغه سولانه زیر دی ولاندې راوست نو بیا څه شي شي حمزه ویر ای. بیا دغه الف ته چې کله حرکت بیا پروشي بیا حمزه پیش او حمزه پیش او. نو دغه رنګي چې کوم حرف باندې زبر زیر پیش وي نو هغه ته بیا سوی متحرک وایي، هغه ته سوی متحرک وایي. لکه مثال حمزه زبر ا، حمزه ویر ای، حمزه پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو. نو دا د چې هغه حرکاتو سبق ونن.